جمرود به خیبر سره د صوبایي حکومت پر ضد د جمرود یونین کونسل او ویلج کونسل چیرمنان د خپل حقوقو غوښتنه کوي او په احتجاج سره دي. خیبر نیوز سره خپل خبرو کې د جمرود تحصیل چیرمن سید نواب افریدي وایي چې تقریبا یو کال پوره کېدو ولري چې بلدیاتي الیکشن شوی دی، خو ولې تر دې دمه د ټولو حقوقو نه محرومه ساتل شوي دي. موږ د لسو میاشتو نه بیارو مددګار ګرځو. موږ ته هیڅ قسم د حکومت د طرف نه 1% فیسیلیټي شته، نه 1% مراعات شته، نه نور داسې دفتر وغیره شته. نه دا معلومیږي چې د پی ټی آی حکومت دا ناکام حکومت دی. احتجاج کې برخه اخیستونکي چیرمنان عنایت افریدي او شاهد خان وایي چې بلدیاتي نظام مضبوطېدو سره ملک د ترقۍ په لور تللی شي. نن خو موږ مظاهره بلدیاتي نمایندگان چې څومره راوتي د علاقې والا هغه راوتي دي وزیر اعلی خلاف یو قسم لا مظاهره او احتجاج کوي. هغه کې بھرپور عوامو پکې شرکت وکړلو. د موږ یو څو مطالبې دي چې هغه د فند حواله سره مطالبه موږ چې فندونه نه دي ریلیز شوي. لاس میاشتې 11 میاشتې وشولې د موږ بلدیاتي سیټ اپ راتللو. هغه باوجود موږ د هیڅ قسم نه افیس شته، نه څه فند شته، نه نور څه داسې ترقیاتي کارونو لپاره څه نور مراعات وغیره څه راغلي دي چې موږ د علاقې خدمت کوو. په دا باب خیبر باندې مقصد هغه ایوانونو ته خپل اواز رسول وو. په کم ایوان کې چې آئین او قانون جوړیږي، کم خلک چالت ناست وو د ملک لپاره آئین او قانون جوړوي. دا 77 سال وشول د دغه ملک چې دغه خلک دغه آئین او د قانون سره د لوبي کوي او نن یو قانون پاس کوي او سبا بل قانون پاس کوي. بلدیاتي نظام چې کوم دی دا د موجوده حکومت هم په منشور کې شامل وو چې موږ دا اختیارات چې کوم دي دا نچلي سطح ته منتقل کوو. عمران خان په خپل تقریرونو کې دا خبرې کولې، خو نن چې بدقسمتي ده او افسوس دی چې نن هغه وعدې د ملک د قوم سره نه پوره کوي او هغه یو ډیکټیټرشپ حکومت قائم کړی دی. وزیر اعلی ناست دی هلته چې هغه هر څه په خپل کنټرول کې خپل چې څومره فنډونه دي ټول د فاټې فنډونه یې سواد ته یوړل او په سواد کې یې لګوي. او قبایل چې کوم دي که نه د نظام په ټیم باندې چې کومې وعدې د قبایلو سره شوي وي هغه وعدې سر ته نه رسیږي. هغه شنه باغونه یې قبایلو ته خیلي وو د نظام په وخت باندې چې سالانه به 110 ارب روپۍ ورکوو، دا به ورکوو. نن قبایلي بلدیاتي نظام چې کوم دی دا بالکل ناکام کړی دی. په قبایلي علاقو کې په نور ټوله پښتونخوا کې دفتر شته د هغو خلکو لپاره ټول نظام یې ټیک دی. د موږ لپاره د ناستې ځای نشته چې موږ خپل عوامو ته د هغو د خدمت لپاره په خپل NCVC کې کینو او هلته د هغو خدمت وکړی شو. کله په بازار کې دستخط کوه، کله د ګاډي په بانټ باندې فارم ګده دستخطوه. نو دغه ظلم مزید موږ نور نشو برداشت کولی. د موږ لپاره د DG لوکل ګورنمنټ نه اولنۍ مطالبه موږ دا ده چې موږ ته د دفتر کلاو کې دفتري فیل فور د کلاو کې موږ ته د فنډونه چې کوم دي دا ریلیز کړي. نور دا نشو برداشت کولی. تاسو کتلي په میډیا باندې چې د بلدیاتي نمایندګانو چې کوم په صوبه کې سیستم دی د اربونو روپو فرنیچر او ګاډي چې کوم دي دا بیروکراسي غایب کړي دي. بل ورځ په میډیا باندې دا خبر چلیدلی دی. نو د دې موږ ډېر زیات مذمت کوو. دا بلدیاتي نظام چې کوم دی دا د عوامو لپاره دی. د عوامو مسایل چې کوم دي هغه په کوڅه کې حل کیږي. احتجاج کوونکو حکومت ته دړکور کړی ده. کچره د دوی غوښتنې پوره نشوي نو دوی به بل احتجاج او درنه د DG لوکل ګورنمنټ افیس مخې ته کوي. کیمرامن ذاکر سره امیر زادوی سال